برکاته په سبب کې جنې خپل مور بیبي خطر کړ سو جن خطر کړ دی وجه نزان خبرولو لپاره زموږ چینل مخه سبسکرایب کړئ او د ټلې نشان د سره خامخه ووهئ. پس دا واقع سبب کې مخې ته راغلی دی چې جنې نومې ایمن بیبي دا یو خلک سره په موبایل خبرې کولې دي. مخکې مور ته ویلي چې ما یو خلک خوښ دی، ته ما هغه ته ورکړه چې زه ورسره واده وکړم او زه هغه سره د واده خواهشمنده یم، خو مور ورسره نه و منلي. اوس خو مور ورسره موبایل باندې په خبرو ګیره کړه او موبایل یې ترېنه واخیستو، خو هغې ورته موبایل ورنه کړو، خو مور یې ترېنه په زوره موبایل واخیستو او ورته یې ویلي چې ماښام ته پلار دې د کاره راشي نو زه به ورته دا موبایل ښیم او ورته وایم به چې دا په موبایل چا سره خبرې کوي. لور مور بیبي ته ډېر منت زاري وکړو، خو مور یې ورسره ونه منله. هغې جینۍ خپل بیان کې وایي چې پلار مې راشي نو ما خو به مړه کړي چې زه چې پلار د راتلو نه مخکې مور مړه کړمه. وایي چې بیا ما تمانچه راواخیسته او په شا طرف نه مې ویشتله چې هغه او راغورځېدله لاندې. بیا پې په چاړه باندې چاړه راواخیسته او په زړه مې ورته په زړه مې ووهله. دې ظالمې جینۍ د خپل یار دپاره خپله سکه مور قتل کړه. څومره د افسوس خبره ده، قیامت به ولې نه راځي چې نن سبا نسل راپاسي او خپلې خواږې میندې مړې کوي. کله خلک خپله مور مړه کوي او کله د خپل یار دپاره قتل کوي. اخر په دې نن سبا نسل څه چل شوی دی چې داسې خوږې رشتې ختموي. او بیا مور خو د خپل لاندې جنت دی او دا ظالمان خپل جنت د خپل د لاسه ختموي. د چا په سر چې د مور لاس نه وي د هغوی نه تپوس وکړئ چې هغوی زندګي څنګه تېروي. او دې ظالمې خپله مور د یو پردي کس دپاره قتل کړله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ چینل مخه سبسکرایب کړئ او د ټلې نشان سره ووهئ. السلام.